کتونکو مولانا صاحب ستر الامیدین مولانا عبدالله جان صاحب په دغه سکول کې څه ولیدل په خپل تقریر کې هم د ډېر زیاته خوشحالۍ څرګندونه وکړه ځکه چې یو رمضان المبارک بل ماشومانو ته چې دا څه ورښودلی کېږي د خپل ملک سره د مینې مولانا صاحب څه مو لیدل دغه سکول یاره الحمدلله علي خان صاحب ډېر زبردست یو دینی ماحول چې مخصوص کې سړی لکه داسې شوه چې یو ماشوم د هغه ذهن اسلامي جوړ شي د ورکوټوالي نه او هغه کې دا دیني جذبه پکې وي هغه د خپل مذهب نه د خپل دین نه د خپل قرآن نه د خپل کتاب نه خبر شي نو هغه په هر مقام په هر میدان هغه بیا هغه کې صلاحیت الله پاک چولی او هغه د ملک خدمت په هر طریقه کولی شي د خپل مل نه د خپل مل د پوج نه د پولیس نه د ادارو نه لا خبرول کړه دا څونه ضروري دا لکه ما خپل تاسو ته وایي چې لکه څنګه چې لکه دا اداري دینه داسې ماشومان وزي چې لکه زمونږ د دې ملک عبدالقدیر بیات کې تاسو ساینسدان عاصم منیر صاحب چې په تمامه دنیا کې ولا الله پاک یو نوم ورکړی یو حافظ هم دی دویم د پوج او د مشر او د قوم لښکر مشر هم دی نو دا داسې انسانان چې د دې تربیت هم دغسې وشي چې هغې کې ایمان مضبوط وي او عقیده مضبوطه وي د الله په ذات باندې او د دین او د اسلام نه خبر وي نو هغه د هر څه مقابله بیا کولی شي رمضان دی که نه جي د هر اړخ نه راګیر وو افغانستان نم ایران نم انډیا نم خصوصي د شهدا دپاره د پوج دپاره پولیس دپاره هېڅ دپاره دعاګانې مو شولې نو داسې تقریبات په کار دي څونه ضرورت لري ډېر انتهایي ضرورت دی دا کم شهیدان چې دا کم چې وفات کېږي دا هم زمونږ د قوم زمونږ خوره ده زمونږ وطن دی زمونږ خلک دی او موږ په انتهایی غمجنو خفه کېږو خو زموږ حفاظت د دې ملک دا قوم مخې ته ولاړ دي او دا قوم بچکولو دپاره خپل ځانونه قرباني کوي موږ هغې ته سلام پیش کوو دغه شهداو ته چې هغې د خپل بچي یتیمانان کوي او د دې ملک او د قور خو خدای دی زموږ دا ملک او نور اسلامي ملکونه الله د داسې فساد نه بچ وساتي لکه مولانا صاحب څنګه دې وخت کې ایران که نه لګیا دی مقابله کوي جنګ کوي خو افغانستان دې وخت کې د انډیا چې کوم دی نو سندرې وایي سرپرستی کوي نو په کار نه چې دغه خلکو سرپرستی پرېږدي نو لکه مطلب دی چې دې وخت کې لکه زمونږ اصل خبره دا ده چې زمونږ مسلمانانو کې اتفاق نشته او باطل دینونو خلک اتفاق لري هغې په یو بل اگر چې باطل وي خو اتفاق یو وي نو موږ مسلمانانو په کار چې اتفاق وکړو یو موټی شو او یو دا چې کوم دی وحدت اختیار کو ان شاء الله الله به زموږ مدد کوي او موږ سره به امداد کوي مولانا صاحب ما ډېرو ماشومانو سره خبرې وکړې نو هغه وایي زه به پوج کې ځم زه به آرمي جوړېږم لکه دا جذبه دا څومره اخمه ګڼی یو نو فوج دا د یو مؤمن مسلمان دغه چې هغه وایي چې زه مجاهد او پاکستاني به جوړېږم د قام او د ملک خدمت به کوم داسې ماشومان او هغه بیا چې کوم دی چې هلته لاړ شو موږ په دې نه یم په دې خفه یم چې په دې دومره خواري پې شوي دومره محنت پې شوي او هغه دومره تعلیم حاصل کړي او هغه دا نیت او اراده وي چې زه به د ملک او د قوم خدمت کوم الله دې زموږ ټولو بچو کې داسې جذبه او محبت پیدا کړي بس الله دې نصیب